حضرت عمر رضی الله عنه په مکه مکرمه کې بنو عدي او قبیله د په هغې کې پیدا شوې ده. د پلار نوم یې خطاب دی. هغه پوره د ده هغه تاریخ نه ذکر کوم، چیده یو څو خبرې درته کوم. په هلکانه کې مضبوط او تکړه هلک و. دومره تکړه و چې دې په هلکانه کې د دې منډو، د ګوړدوړ اسونو ځغلولو او د دې ورزش د وجود د چاق و چوبند ساتلو د دې خواهشمندو. دا مونږ چې ورته سمارټ وجود وایو، دقسې وجود یې کلک ټیټ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه او الله وله پیغمبري ورکړه او اسلام ورو په خورېدی شو، نو د مکې خلکو د نبی علیه السلام او د اسلام سره سخته دشمني شروع کړه. مخکې د دې خلکو د حضور پاک سره ډېره مینه لرله او ډېر قدر به یې کوه، ډېر عزت به یې وله کوه. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه د کلمې شهادت او خلکو ته یې وایي چې تاسو د دې بوتانو عبادت کوئ، سجدې کوئ، دا شرک دی، دا ګناه ده، الله پې خفه کېږي او الله شریک نه لري. بټ ټول یکدم مخالف شو. په هغه مخالفینو کې یو حضرت عمر هم. مسلمانان رو زیادېدل. د مسلمانانو تعداد تقریبا 40 ته ورسېد، د سړو تعداد، او 11 ښځې وې. 40 سړي او 11 ښځې. او دا هغه سخت وخت و چې دې مسلمانانو له د مکې کافرانو به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول. نو حضور پاک دار ارقم ورته وایي، دا صفا غونډی چې ده دې سره خوا کې دا کور و. د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه د صحابي په کور کې دیره شو. دی یو مرکز شو د اسلام، او دا د دین د دعوت یو مرکز شو چې څوک به راتلل او مسلمانېدل به هلته به تلل. نو یو ځل د مکې کافرانو میټینګ راوغوښته چې دا مسلمانان خو رانه یو کس زیاتېږي. لوی خلک رانه لاړل، لکه دې وخت حضرت حمزه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی د حضور پاک ترو. دا خو رانه یو تکړه ځي او مسلمانېږي، دا مسلمانان به راته ګڼ شي. نو چې ګڼ شو بیا به ورسره څه کوو، څه علاج به کوو. یو کس پکې دا تجویز ورکړه چې داسې کار دی چې مون ختمول پکار دی. مون ختمول څه؟ وی دا سړی وجل پکار دی. حضور پاک یې یاده وی وجنې بیا څوک، ځکه د نبی علیه السلام قوم ډېر مضبوط قوم و، بنو هاشم. په ټوله مکه کې د دې نه مضبوط قوم، اصیل قوم او تکړه قوم بل نو. نو دا به قانون و چې د قوم سړی به دې مړ که نو که په دین کې به ورسره قوم ملګري وکړي نو ولاړ به ورسره. کلک مضبوط طاقتمن قوم دی بنو هاشم د حضور پاک قوم. نو وجنې به یې څوک؟ ټول غلي شو، چا غږ نه کو. حضرت عمر پاسېد او توره یې راوویسته. قبایلي خلک و تورې به ورسره وې او دا کار به زه وکړم. تاسو کښېنئ دلته او اوس په لږ ساعت کې زه ورځم او د حضور پاک نوم یې واخلئ چې د هغه سر درته هم دلته راوړم. بس ټولو ورته زندهباد ووې، هغه زمانه کې چې څه زندهباد، او ټولو ورته لاسونه وپړقول چې واقعي ستا غوندې تکړه سړی او مضبوط سړی او پهلوان سړی دا کار کولی چې زمونږ په شان بزدلی نه شي کولی. توره یې واخېسته او راروان شو او غصه دې سترګې یې سرې دي او په دې سوچ کې دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به زه کوم ځای کې ګیرم. په لاره یو صحابي دی، پټ مسلمان دی، نعیم ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، مخې له ورغی. هغه ورته وایي این یا عمرو، چېرته روان؟ پې پوه شو. دته خو پته نه وه چې دا نعیم مسلمان دی. وی یره دا محمد وجنم نن یې نه پرېږدم صلی الله علیه وسلم. بس د ده علاج هم دا دی چې دا ختم شي، او دا توره مې نن راغشتې ده، پرېږدم نه، یا به زه مړ کېږم او یا به دې وجنم. خو پټ مسلمانو. هغه ورته وی عمره په قلار کښېنه، خلک دې پې ورچوي، جګړه دله ګوري او د هغه د قوم مقابله ته نه شي کولی. سبا به قوم در پسې د هغه ټول راپاسي، بیا به څه کوې؟ زه د خیر خوی یم، زه دې منې کوم چې مه کوه دا کار. عمر او دې ګرم شو. ده وی نه ځم، هغه ورته مه ځه. بس عمر پې پوه شو چې دا سړی چې ما منې کوي دا پټ د ملګری دی او دا پټ مسلمان دی. وی داسې معلومیږي لکه چې تم صابي شوی، مسلمان ته به صوابي وي، دین بدلونکی.
تم جوړ دین بدلېدو والی او دین دې بدل کړی دی هغه او ګواښ یې ورپسې وکړه توره ورته نیغه کړه هغه ورته ما پرېږده خو چې د کمې ډیوې رڼا وجنې او کومه ډیوه وجل غواړې د هغې ډیوې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ده ورشه ستا خور مسلمانه ده او ستا اوښې مسلمان دی نو که په ما مه راځه ورشه په هغې ورشه نو دا خو عرب و دوی کې خو غیرت ډېر زیات و بس اراده بدله شو نیغ لاړ د خور کور ته د خور نوم یې فاطمه و فاطمه بنت الخطاب او د اوښې نوم یې زید ابن عمرو ابن نفیل و هلته لاړ او اتفاق دا دی چې هغې دغه وخت کې په کور کې دننه ناست و دروازې بنده کړې وه او یو سړی وله راغلی یو صحابي هغه ورته قرآن شریف ښایي د هغه نوم حضرت خباب رضی الله عنه پټ په کور کې دننه دې کې دروازې له ورغې او غوږ یې کېښود نو د دننه قرآن شریف اواز واورېد وایي دا خو خبره ټیک ده دا خو دلته کې د هغه پیغمبر خبرې خو دلته کېږي د هغه چې کوم قرآن دی او کوم کتاب دی خو زما د خور کور کې لوستلی کېږي بس زر یې توره راواغېسته او د تورې په هغه موټی باندې لګیا دی او د دروازه په درز درز وی اواز کوي ور لرې کې تاسو صابیان شوې ور لرې کې اوښې پوه شو چې عمر خو راغی هغه استاذ ته وی حضرت خباب ته وی ته مهرباني وکړه کوټې ته ننوځه ځان پټ کړه چې د کټ لاندې یو ځای کې پټ کړ په تا غوزار ونه کړي او زه یې اوښیم او دی خور ده مونږ به سره راکاږ مونږ نه شي وجل چې دی ور ننوته نو دی اوښې ته زید ابن عمرو ابن نفیل هغه ته دا د لومبو نو مسلمانانو نه او لس کسان چې حضور پاک د هغې نومونه اخیستي دي په یو مجلس کې مبشرین بالجنت تیره جنت زیری شوی دی شارټ لیست ورته وایي لس کسان ټول صحابه هغې متعلق راځي رضی الله عنه ورضو عنهم چې الله پاک رضی الله عنهم د دې نه راضي دی علما د دې نه معلوموي چې ټول جنتیان دي لیکن شارټ لیست چې ورته وایي د لسو کسانو نوم حضور پاک په یو مجلس کې اخیستی دی یو پکې د حضرت عمر د اوښې دی زید ابن عمرو ابن نفیل یو پکې دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نوم هم پکې دی زید نه د تیر وتم سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دې نوم کې زه خطا شو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بدریم دی بدر کې هم شرکت کړی دی او په هغه لسو صحابو کې نوم هم دی صاحب من چې ورغې دی اوښې سره مشتو ګریبان شو او د تورې دا موټې نه دی په دې وهي او دی خو زورور و ما خو تاسو ته ووایي چې په هلکانه کې د یو پهلوان او مضبوط انسان مضبوط او کلک وجود یې ښه زه ستاسو پیغمبر پسې مرګ پسې ګرځم او تاسو د هغه دین قبول کړی دی د پلار او د نیکه دین هم پرېښی دی دا خور یې ورله د خور نوم یې فاطمه او د دې اوښې سعید ابن زید او د دې خاوند په منځ کې د دې رور په منځ کې خلاصې کو د دې خو غوسه و لاس یې اوچت که او د خور له ښه مضبوطه څپېړه ورکړه چې ته هم مسلمانه شوې ته هم صابیه شوې ته هم دین پرېښی دی ته لا راځې مانه او خاوند خلاص داسې څپېړه یې ورکړه دونه مضبوطه چې د هغې مخ وینې شو او داسې مخ وینې شو چې هغې داره وواله یو معمولي وینې روبېږي یو بعضې وخت کې دومره سخت ولګي چې هغه داره ووایي هغه داره یې وواله او هغه نیغه د عمر په مخ ور پرېوته بس خور ورته وایي عمره لاس اخلاص امونږ د پښتنو خبراته کوم امونږ وایو لاس اخلاص او توره دې تېره عمره څه چې دی خوښی کوه توره در سره ده زم درته مخامخ ولاړ یم زما خاوند هم ولاړ دی څه چې دی خوښی کوه تکړه شه او بالکل زم مسلمان یم زما خاوند مسلمان تا کم غیرت دی ما کم غیرت دی تا چې د کمې مور په خېټه کې لتې والی دي ما هم د هغې مور په خېټه کې لتې والی مور یې حنتمه نوم حنتمه او عجیبه دا ده چې مور یې د ابوجهل د تره لور وه دا خو یو قومیان خلک و که نه د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق حنتمه بنت هاشم او ابوجهل عمرو ابن هشام او دا دواړه د دې مور د نوم هاشم دواړه د مغیره زامنو او مغیره د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق لري نو مور یې د
ابو جهل د تره لور وه داسې ده لکه چې هغې مامۍ د مور یې د تره زوی د مور د تره زوی ته خلک ماما وایي د مور د طرف نه مضبوط قوم دی د پلاره طرف نه مضبوط قوم دی نو فاطمه ورته وي خور ورته وي عمره تکړه شه څه دې خوښی کوه زه دنه یریږم نه دنه تختم نه زه راته دروغ نه ویم زه مسلمان یم او زما د خاوند نه مسلمان او توره د سره تکړه څه دې خوښی وکړه او خور یې وجاړله سترګې د اوښکو نه ډکې شوې په مخ یې وینې روانې شوې او د ده باندې هم د خور وینه پرېوته خو چې دغه د خور سترګو ته وکتل او د خور جړا ته یې وکتل او هغه وینې ته یې وکتل چې د خور نه وینه هم روانه ده او هغه دارې څاڅکي د ده په مخ هم پرتې وې نو له کې رحم راغی فورا په زړه کې موم شو موم په زړه کې رحم راغی او رحم راتلو سره یې توره اخوا کېښوده او دې خور ته وایي ویده دا خبرې به پرېږدو خو تاسو یو بل ته څه وې راته ووایه هغې د صورت طه تلاوت کو د قرآن شریف ما ته هغه ستاسو قرآن لږ ووایه بس حضرت خباب وایي چې زه پوه شم چې د رسول الله مبارک د شپې بېګانۍ دعا قبوله شوې ده صحابه راغلل او نبي علیه السلام ته ودرېدل وایي د الله رسوله د دوو کسانو نه ډېر تنګ یو دوو کسانو نه د یو نوم عمر دی په لاره ترې نه شو تللی وکنځل کوي وینا کوي وهل ټکول کوي او د بل نوم عمر ابن هشام دی ابو جهل نوم عمر و عمر د عمر او د هغه عمر دې دونه تنګ یو د دواړو جهانو مبارک سردار لاس اوچت کړ وی اللهم اعز الاسلام بعهد العمرین خدای په دې دوو کې تغلیب یې د ده نوم له ورکړه طالبان پرې پوهېږي خدای په دې دوو عمر او عمر کې یو کس مسلمان کا او اسلام پې مضبوط کا دا دعا د شپې رسول الله مبارک کړې وه حضرت خباب پوه شو چې د حضور پاک د شپې دعا قبوله ده ځکه چې عمر آواز وکړو چې تاسو څه ما ته ووایئ قرآن هم ما ته ووایئ نو حضرت خباب د کوټې نه راووت او راتلو سره وایي عمره انصاف وکړه ای عمره تا نه د انصاف توقع لرم د انصاف تمه د نه لرم انصاف وکړه ته چې د کم سړي په مرګ پسې روانې زما قسم په خدای چې هغه بېګا تا له د خدای په دربار کې جړلې دی او دعا یې کړې ده د هدایت تا له د دوزخ نه امان غوښتلی بېګا خدای ته جړا کړې ده الله ته فریاد کړې تا له خدای ته جړلې دي او په جړا کې د دعا غوښتې ده او د خدای بنده د انصاف ته چې ته د هغه مرګ پسې ګرځې څوک چې د چا اسلام غواړي دا د هغه خیر خوی ګورې د هغه سره مینه دا د هغه محبت یې ورسره چې دا دعوت ورکوي چې مسلمان شه اور نه بچ کوي همیشه د دوزخ نه بچ کوي زما قسم دی ګورې رونو درته قسم خورم چې د عالمان ستاسو خیر خواهان د دوی کار څه دی تا له دین دعوت درکوي تا د خدای د دشمنۍ نه بچ کوي تا ته نیکي ښیي تا ته ګناه ښیي چې ځان ته وساته تا ته صلات تسبیح ښیي تا ته مونځ ښیي تا ته وي درود شریف وایه تا ته وي ذکر کوه تا ته وي مونځ کوه تا ته وي جمع کوه جمع مه پرېږده تا ته وي د مور پلار حق خیال وساته تا ته وي د ښځې سره ظلم مه کوه ښځو ته وي د خاوندانو سره ښه سلوک کوه تا ته وي د ماشومانو په سر رحم وکړه ماشوم ته وي د مشر قدر کوه عزت کوه جګړې مه کوه سود مه کوه شراب مه څښه د ګناه نه ځان ساته رښتیا ووایه دا خیرخواهي ده او که دا دشمني ده دا خیرخواهي په جنازو کې تاسو ته لګیا دي په جمعو کې تاسو ته لګیا دي په اخترونو کې تاسو ته لګیا دي په صلح روغه کې تاسو ته لګیا دي او کوشش کوي چې د خلکو ته د پیغمبرانو واقعي ذکر شي او دوی ته د ابوجهل او د پخوانو ظالمانو کافرانو واقعي ذکر شي چې خدای تباه کړي چې دوی ویریږي او دوی ځان د هغوی د عمل نه بچي دې ته د پیغمبرانو واقعات ذکر کوي دې ته د صحابه واقعات ذکر کوي لکه څنګه چې قرآن شریف کې الله قصص او واقعات ذکر کړي دي چې دې پړونو کې نرمي پیدا شي دا د علماو کار نو ستا غټ خیر خوا هغه نه دی چې تا د مال درکوي او تا له تجارت درکوي ستا هغه خیر خوا نه دی چې تا سره د دنیا دپاره دوستانې کوي ستا هغه خیر خوا دی چې تا ته دین ښایي او د دین په بنیاد در سره مینه کوي دا عالمان دي مدرسې یې درته جوړې کړي دي بچي د خدای پاک د هغې په برکت حافظان کړل بچي د خدای د هغې په برکت عالمان کړل دعوت و تبلیغ سلسلې یې درته شروع کړي دي هغه خلک چې مونځ بیا نه پېژن دعوت و تبلیغ د برکت نه خدای پاک هغې ته مونځونو باندې پوه کړل هغه ښځې چې پردې بیا نه وې نو هغې له خدای پردې ورکړې
قسم په خدای د غټو غټو جرنیلانو او د افسرانو بچي خدای پاک د دې عالمانو د مدرسو د برکت نه حافظان او عالمان کړل. لوی لوی نوابان او لوی لوی خلک دي چې نن ورشه د هغوی بچي د حفظ په مدرسو کې داخل جنکې خدای عالمان حافظان کړل. نو دا عالمان ستاسو خیرخواهان نه دي؟ یو خبره ته په دې کې زم نن کومه چې نن دا ټیک ټاک مصیبت یو غم دی. بس ټچ موبایل خو ما سره هم شته، ټچ موبایل خو د علماو سره هم شته، خو په ټچ موبایل صحیح کار ولې نه کوې، مثبت کار پې ولې نه کوې؟ خو خدای چې صحیح کار پې ډېر کېږي. داسې کتابونه د دنیا په ګوټ کې چې هغه په پاکستان کې څوک پېژني نه، د دې موبایل په ذریعه زه راته اوس خولی شم، ما ډاونلوډ کړي دي او دته فایده ده. داسې کتابونه چې هغه د لندن په کتابخانو کې هم نشته، او چې ته په مصر کې مخطوطه د خط لیکلی شوی یو کتاب د عقایدو سره تعلق لري، پرون ماله مخې له راغی، ابې ځان ته ډاونلوډ چې هغه لا پرست هم نه دی راغلی. یو لوی عالم د ابوالحسن اشعري شاګرد هغه لیکلی دی، لا پرست هم نه دی راغلی. مخطوط د مصر په اسکندریه کتابخانه کې او چاته فوټو اخیستې او په نیټ یې ورکړی. دا فایده ته وال د دین دفاع پې وکړه چې کم باطل خلک دین پورې ټوکې کوي د هغې مقابله پې وکړه. دین پې خلکو ته ورسوه، قرآن پې خلکو ته ورسوه، سنت پې خلکو ته ورسوه، د علماو د تقاریرو نه صحیح کلیپونه والو خلکو ته ورسوه. نیمګړی کلیپ نه، بعضې ته نیمګړی والي فساد شو جوړ. خپل تجارت پې مخکې وکړه، خپل د دنیا کار پې مخکې وکړه، د خپل دکان اشتهار پې مخکې وکړه، د خپل تجارت پې وکړه. نو نن سبا ټیک ټاک څه چې دی بربنډې ښځې پکې خلک یو داسې تبۍ شروع به دی ټیک ټاک. جنکۍ بربنډې کړې، هلکانې بربنډ کړل. هلکان او جنکۍ یو بل سره دوستانې او یو بل سره د دې په برکت باندې تعلقات جوړ کړل. ډېرې جنکۍ د دې ټیک ټاک په وجه خپلو خاوندانو طلاقې کړې. دنیا تباه کړه دی او ډېر خلک نن ږیره به یې خریلي یې، بعضې ږیره به یې خریلي او هغه د ځان نه د اسلام او د دین ټیکهدار جوړ کړی دی، ابه مولا پسې لګیا. دا خو زمونږ د خولې نه کله کله د ټوکې خبره مو ځي، هر عالم د خولې نه د ټوکې خبر وځي. د ګپ خبره مونږ کوو، مونږ به یا بشیر جان هم یادو، امین هم پکې یادو، کله ګپ لګو پکې ټوکه پکې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابو سره کله کله خوش طبیعتي کړې ده، خو ټیک ته د هغه به لږه محدود و، مونږ نه لږه تیزي وشي، هغه ټوکه به راوالي زما یا د بل مولا او په ټیک ټاک کې دا خبره ده کړې ده، هغه پسې به ولې. بعضې وخت انسان د خطا شي، یا یو مرجوح قول وي، یا یو ضعیفه خبره وکړي، یا یو خوب هغه لیدلي هغه خوب ذکر کړي، څه به په ټیک ټاک ورپسې لګیا دی. بعضې خلک خپل ځان مشورول غواړي، نو جومات کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه، بیت الله کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه. او بعضې خلک د دې ټیک ټاک او د یوټیوب په ذره پیسې ګټل غواړي، نو ظالمه د مولا په بدعت پیسې ګټي. عالم په خلکو کې سپک او د عالم بېعزتي وکړي. ولې چې عالم دې بېعزته که، رښتیا ووایي چې ما څوک بېعزته کړي او په ما کې څوک عیبونه راوباسي، تاسو بیا د ما خبره نه اورئ چې دا څه بېکاره مولا ده. نو نقصان چا ته ورسېده؟ زه پې پیسې نه الم، نقصان دین ته ورسېده. چې یو عالم ته د خلکو په نظر کې سپک کې او یو عالم د خلکو په نظر کې وغورځئ، نو خلک به دغه مولا خبره نه اوري، نو نقصان چاته شو؟ مولا خو تا نه د دنیا خبرې نه کوي، دین خبرې کوي، نقصان د دین ته ورس. د دین سترې غورځئ، ږیره به یې خریلي، اجړا غوندې شکل به اجړا، او به هم لګئ په ډبل میکونو او په ملایانو پسې به لګئ. هلکه ځان خو لاول ټیک که، ږیره خو واجب ده، خو پرېږده. تا نه زه تپوس کوم سار دې مونځ کړی دی او که دې نه دی کړی؟ والله که دې کړي. په کلبونو کې به جنکو سره لوبې کوې، او بعضې سړي به پټکې هم په سر کړي، 15 ګزه بیا د شیخ الاسلام ږیره هم پرېښي، اب هم لګئ، مولا دا وایي مولا دا وایي. خوارشي سود پسې ولګه، دنیا په سود پرته ده، کرام قطعي دي. خوارشي خلک جنکۍ لکان بربند شو په کلبونو کې، دا ذکر که چې خلک جنکۍ بچکا لکان بچکا، کشرکول بچکا. ظالمه ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې د هلکانو د جنکو هغه بد حال شروع دی چې دې راته ویلی نشم. په هسټلو کې ظالمه دا راوباسه خلکو ته، خلک پوه که چې د خلکو هلکانو جنکۍ بچ شي. راشه وګوره خلک په دوکانونو کې او په تجارتونو کې 2 نمبر څیزونه خرڅوي. ورشه سوچه پی مال پیدا کا، سوچه مساله مال پیدا کا، سوچه چې وی به خو ډېره کمه، دا خلکو ته راوباسه،
دا چې کوم پوره حرام دي، ښځو سره ظلمونه کېږي، بې ځایه طلاقونو کې، دا خبرې په ټیک ټاک وروباسه. د ښځو حقوق، د ماشومانو حقوق، ورشه مور او پلار نه هلکانو سپي جوړ کړي دي، دا خبرې وکړه په ټیک ټاک. نو چې کوم په معاشره کې ګندګي دي او په معاشره کې کم ډنډونه دي او کم خراب څیزونه دي او د هغې روکتام پکار دی، دا خبرې څوک نه کوي. ولې په هغې دته شهرت نه میلاویږي، په هغې ورته په ټیک ټاک پیسې نه میلاویږي. نو ای ظالمه، د قیامت په ورځ برې دا علما د ګریوان نه نیسي. که تا پټکې ولې نه په سر کړې، که تا 15 شپېته ګزګیره ولې نه پرېښې، ته په ټیک ټاک ناست یې، زه حق وایم او د مولا پس دا حق دی. دین شرمې، د علماو بېعزتي کې په ټیک ټاک د پیسو د ګټلو دپاره. تا به نه کوئ، موبایل به ښه استعمالوئ، غلط به قطعا موبایل نه استعمالوئ. غلط هم استعمال کو، زما په خدای قسم دا موبایل، دا ژبه، دا سترګې، دا غوږونه د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې ګوی به در سره کوي. ښه خلک هم پکې شته په ټیک ټاکونو کې، ښې خبرې هم خورئ، ښه کلیپونه هم خورئ، او بعضې پکې لا بل چلو کې. ما به یو خبره کړي، په نیمه کې به یې ووایي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې. لکه چې سړی نشئ ګډې وډې، نو دا یو ټکي ته راولي چې الله کوئی په قرآن کې چې مونځ ته مه نږدې کېږئ. لا تقربوا الصلاة، هغه سکارا پرېږدي، نشې والا ټکي نیمه کې ووایو. دارنګې د یو ملا به نیمه کې خبره ووایي او په ټیک ټاک به یې ور وغورځوي. او ما به سمه خبره کړي، څوک به مې یاد کړي نه، هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکي د پلانکي اپریشن کوي. هلکه زه ډاکټر یم، که زه سرجن یم چې د خلکو اپریشن کوم، زما څه کار؟ زه د ټولو علماو قدر کوم. زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې، په خدای چې دا زما دیم چې ښکل مې کړی، چې ماشومانو ته ناظره ښیي، ناظره دا هم لوی مقام لري. چې تا ته امامتي درکوي، صرف امام دی، دا هم د لوی قدر خاوند دی. چې کوم تا ته مدرسه چلی، د هغه په کور کې ستا خویندو او لوڼو ته قرآن ښودلی کېږي، په خدای چې دا هم د عزت خاوند دی. زه د علماو بد نه ویم او نه د علماو پریشنونه کوم او نه علماو پسې خبرې کوم. زما خو د ایمان دی چې کوم عالم د دین خدمت کوي، دا زما د سر تاج دی، تاج. خیر خبره نه لرې لاړه رونو، خو لیکن حضرت خباب ورته سوي حضرت عمر ته، وی عمره خیر خوا مه وجنو، ته چې د چا وجلو پسې دی، په الله قسم چې هغه بېګا ستا دپاره الله ته جړلي دي او ستا د ایمان سوال یې کړی دی، په دې سره نور هم لږ نرم شو. وی ښه ما ته وښایه که نه تاسو څه وې؟ تا خور ته وایي. خور ورته وایي نه تاله هغه نشم در کول، هغه قرآن شریف دی، ته پلیت یې؟ وایي زه څه وکړم؟ وایي لامبې زر غسلخانې ته ننوت، په ځان یې کوزه منګې راوړم او ویې لامبل. وایي اوس خو راته واوروې که نه. نو هغه ایتونه یې ورته واورول او اتفاق ته وګوره، هغې کې دا آیت مخې له راغی چې آمنو بالله ورسوله، د الله او په رسول ایمان راوړی. وایي ما بوځی حضور پاک، هلته رسول الله مبارک ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر تورې په لاس ستا مرګ پسې راوتی دی، تورې په لاس. او حضرت حمزه رضی الله عنه توره واغېسته او د دار ارقم مخې ته ودرېده. حضرت حمزه هم پهلوان و. توره یې واغېستې وه. وی عمر به څنګه راځي؟ زه به مړ یم چې زما درواره مری له به د هغه توره راورسي. خو دې وخت کې جهاد فرض نو، دې وخت کې اقدامي چې په بل سره ته جهاد کې دا منو او دفاعي منو چې په تاسو غزار کوي هم به جواب نه ورکوي، دا منو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی حضرت حمزه له تورې ته واغېستې، حمزه توره دې خوا. عمر که په ښه نیت راغی مرحبا او هرکلی به ورته وویل، او که په غلط نیت راغی د عمر په توره به تې دا سر ووه. واقعي زمونږ د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر بهادر انسان. صحابه وایي ما رأینا اشجع منه، وایي موږ د رسول الله مبارک نه بهادر انسان بر نه دی لیدلی. یو موقع کې چې د رستو شوی نه دی، بعضې موقع کې به صحابه لږ منتشر شو، خواره واره به شو، لیکن رسول الله مبارک به په میدان ولاړ، یو قدم نه دی رستو شوی چېرته. دی کې حضرت عمر ورغی،
چې څنګه ورننوت په کور باندې رسول الله مبارک ورغی او عمر یې د دې ګریوان نه کلک ونیو. عمره په څه نیت راغلی وایه په کومه اراده راغلی؟ هغه وی د الله رسوله د اسلام په نیت د ایمان په نیت. فورا یې کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. دا گواهی کوم چې الله م یو د شریک نه لري، ته محمد ته صلی الله د خدای بنده او د خدای رسول. د عمر نه چې وروسته بیا تپوس وکړو وایي عمره چې د رسول الله مبارک لاس ستا ګریوان له راغی دغه وخت څه کیفیت و څه حال و؟ قسم په خدای چې د حضور پاک لاس زما ګریوان له راغی د سر د ویښتو نه خپو پورې خولې خولې شو. اسلام میړه کې نورم مضبوط شو. عمره دا ته څه کې دا ته څه کې دا خو څه خیر خوا دی کفر و شرک لري بچ کوي. دا ته څه کې دا کیفیت زما له راغلل چې هغه اوسه پورې زما پړه کې نشته. فورا حضور پاک سره چې څومره صحابه وو په دار ارقم کې ټولو د خوشحاله نه وي الله اکبر. او په مستدرک د حاکم کې دا حدیث شته او په ابن ماجه کې شته. ابن ماجه کې مو ګوره دا شته چې حضور پاک فرمایي استبشر اهل السماوات باسلام عمر چې دلته صحابه یو بل مبارک باد ورکوي مبارک شه عمر مسلمان او په اسمانونو کې فرشتې یو بل مبارکي ورکوي. رسول الله مبارک وینا ده چې مبارک مبارک خوشحاله شه عمر مسلمان. مراد رسول الله الله اکبر. یولس ښځې ته مخکې مسلمانانې دي په دې تعداد کې لږ اختلاف شته او بیا ورتلو سره وي د الله رسول دین خو حق دی اسلام یا عمر بالکل د الله په سچه پیغمبر لېږلی اگر چې دا خلک به دشمني کوي دا خلک را سره مخالفت کوي والله چې د الله رښتونی رسول وي دا خو چې حق دی نو باروزو میدان عمر ماته لا حکم نه دی شوی نه وضو مسلمانان وسره ووته. حضور پاک دوه صفه جوړ کړل دوه قطاره دوه لاینه د یو لاین په سر حضرت حمزه ودرو او د بل لاین په سر عمر ودرو او رالل بیت الله له خلکو قتل چې عمر خو مونږ لېږلی دی د پیغمبر په سر پسې اخو هغه دی د مسلمانانو لیډینګ کوي اخو د مسلمانانو د صف مخکې د قطار په سر کې ولاړ دی او بیت الله له رالل او بیت الله کې توره داسې وړقوله که څوک مې پیژني خو ټیک ده که څوک مې نه پیژني فانا عمر بن الخطاب زه عمر بن الخطاب زوی یم ما ایمان راوړی دی د حضور پاک سره او که چا کې زورې را میدان ته دي شي او د بیت الله په مخ کې په زوره لومبۍ کلمه ده ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعضې علما وایي په دې وجه ورته د فاروق لقب ورکړی شي د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکي حق ښکاره کوونکي. او صحابه څه وایي وایي مونږ ډېر کمزوري وو ډېره جزان وو ډېر بېکسه وال به خلکو به وهلو تر هغې پورې چې عمر مسلمان شو چې دی په کومه ورځ مسلمان شو اسلام مضبوط شو مسلمان مضبوط شو. ما وی ولې حضور پاک دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوو کې یو مسلمان کو اسلام لپی عزت او غلبه ورکا د اسلام غلبه فرال نه د اسلام حالت او بیا د هغې نه پس چې کله هجرت کوي حضور پاک صحابو ته وی لاړ شئ مدینې منورې ته هجرت وکړئ پټ پټ به صحابه تلل یو یو به پټ پټ ورته ولې چې مکې کافرانو پرېښودل کم دی هغې خو دا فیصله کړه چې حضور پاک وجنو لیکن حضرت عمر چې ځي نو راغې د بیت الله طواف یې وکړو تورې سړی تورې داسې وړقوله ای خلکه عمر هغه کس
نه دی چې پټ ځي هجرت کوي، زه ښکاره روان یم هجرت کوم که چا کې زوري میدان ته دی شي. د رسول الله مبارک پکې تره دی عباس، یو یې پکې زوم دی ابوالعاص، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې زوی دی، د حضرت علی رضی الله عنه پکې رور دی عقیل، تره دی عباس، د حضرت عمر پکې ماما. داسې خلک دي چې هغه ټول نږدې دی، چا پکې رور دی، چا پکې زوی دی، چا پلار دی، چا تره دی، دا ټول نکل نیولي شوي دي. مشوره کې دا د قیدیانو سره څوک اکثریت دا فیصله وکړه چې د الله رسوله وجنو یې نه، زمونږ تربوران دي، زمونږ وروڼه دي، زمونږ څوک چا پلار دی پکې، چا زوی دی پکې، وجنو نه، خدای مې مسلمانان. پیسې به ترې والو، جرمانه به پې کېدو، پیسې به ترې والو، هغه پیسې باندې به مونږ د جنګ دپاره سازو سامان والو، جهاد له زمونږ به په کار شو. دا رې د حضور پاک خوښه شوه، خو لا فیصله یې نه وه کړې. عمر سر ښکته کړی، عمر وایي تا خو څو نه وې، وی د الله رسوله زما په خبره مسې عمل نه کېږي، څه له ویم؟ وی نه ته خو خبره وکړه که نه، دا خو مشوره ده، مشوره کې خلک د غله نه خبره راوباسي، بیا چې اکثریت څه وایي په هغې به فیصله کوو. ته څه وی؟ وی زه خو دا وایم چې دا خوشې پرېښودل نه دي پکار، دا د اسلام او د دین دشمنان دي، دا ټول وجل پکار، او داسې به یې نه وجنو چې د چا پکې څومره نږدې رشته دار دی هغه به وجني. زما پکې ماما دی او ډېر نږدې ماما مې دی، ما سره ډېره مینه د ماشوم یې لوی کړی، زه به هغه ووجنم په الالو مې. او د حضرت علي پکې رور دی عقیله به خپل رور حلال، ابوبکر به خپل زوی حلال کړي، او د الله رسول ستا پکې تره دی عباس او یو دی زوم دی، ته به دا دواړه وجنې. چې مونږ الله ته وښایو چې ګورې ستا په مقابله کې مونږ هېڅوک نه منو، نه ماما پېژنو، نه زوی پېژنو، نه تر پېژنو. حضور پاک مسکې شو، ورته یې عمر ډېره سخته خبره دی، ډېره سخته. خو هغه سره صرف یو کس د عمر سره په دې رای کې، نو ټول وی چې نه پرېږدي او فدیت یې اخلي، وی پرېښودل او فدیت یې واخیسته. لیکن قرآن شریف د حضرت عمر د رای مطابق نازل شو، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض. خلاصه دا چې پیغمبر نه مناسب دا دی چې قیدي دی اونې ونو دا وجل پکارو. مطلب دا چې د عمر رای هغه صاحب او ټیک وجل پکار. بهر کې پرونو دا څه تاریخ د عمر دا برته ان شاء الله آینده جمعه کې ویم ان شاء الله العزیز. 13 جمعه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق څه ضروری خبرې کړې. دې نه دی ویل چې یا الله عمر مسلمان کې، دې نه دی ویل، دا سه لفظ یې راوړی دی چې جامع لفظ دی. خدایا اسلام ته په دې دوو کسانو کې په یو عزت ورکې، غلبه ورکې، هغه څوک شو؟ هغه حضرت عمر فاروق شو. نو چې اسلام له غلبه شو نو ایمان هم پکې راغی، او د اسلام دپاره خپل طاقت استعمالول هم پکې رالل، او مقصې وشوه چې خدای پاک د دې عمر په ذریعه او په برکت اسلام له ډېره ترقي او ډېر لوی عزت او غلبه ورکړه. صحابه په خپله وی تر څو چې عمر ایمان نو راوړی نو موږ ډېر کمزوري وو، او چې عمر اسلام راوړو نو موږ تکړه شو، موږ مضبوط شو. ما ویلو چې کله هجرت وشو، د هجرت نه پس چې څومره جهادونه شوي دي په ټولو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک د یو نه دی پاتې شوی، او په جهادونو کې ښه مضبوط همت، ښه تکړهوالی او ښه بهادري ښکاره کړی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری پاتې شوی. حضور پاک چې صحابه وی چې کله به نبی علیه السلام جمعات ته راغی او حضرت ابوبکر ته به وکتل یا حضرت عمر ته رضی الله عنهما، نو مسکی به شو او هغوی به ورته مسکي شو. او کله به چې دوی رالل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کو، نو حضور پاک به ورته مسکی شو او دی به مسکی شو. یو ځای کې دقسې جنکۍ وي د حبشانې ماشومانې، او په لاره کې لګیا دي ګړیږي او تمبل وی، هغه وینځ هم دي او ماشومان هم دي، جنکۍ دي، او درومبی زمانه هم ده،
رو رو به ادب زده کو نو تنبلې وه دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نو منډې کړې هغه جینکو تختې دی نو حضور پاک وفرمایل وی انساني شیطانان او جنی د ابلیس بچی شیطانان وی دا راته ښکاري چې به دې کوڅو کې منډې ترړې وی وی عمره تا سره به چته شیطان په لاره نه ملګري کېږي او که ملګري شو نو لار به دنه بدلی بلې ته به وړي دا څومره لوی منقبت دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عزت دی دا د پیغمبر په دعا چې حضور پاک فرمایي خدایا عزت ورکې غلبه ورکې د عمر په لاس اسلام لا نو د اسلام غټ دشمن خو شیطان دی ابلیس او د هغه بچي نو د عمر روب په الله ور قایم کړي د روب په ور واچي یو ځل بیبیانو د حضور پاک نه څه څیزونه غوښتل مطالبې یې کول خامخا د ښځو فطرت دا دی چې ښه جامه غواړي او کالي غواړي او پیزار غواړي دا د دې فطرت دی یو جوړه به وي او بله به غواړي تاسو نه ګورئ په دې ودونو کې ښه بکس پې د جامو ډکي او چېرته لرې وادي د ترور د لور د ماما د لور بلکې لرې هغه پښتنو خبره په دوربین کې خپلي او تا ته به وایي مال یو درې څلور جوړې جامې راوړه او هغه جامې هم داسې جامې نه یو به په شل زره او په 10 زره او په 15 زره روپۍ کې او دا ورپسې د میلمنو دروازې ده او دا د ولیمې ده او دا د خپې ارتې ده او دا د خپې تنګې ده ځان له قصې پېسې جوړې کړي سړي غرق او تباه کړی او په دې کې ملا خوشحاله مینه او دا بشیر جان په دې کې هم ښځه غواړي د خدای نیکبخته غلې کښېنه یو جوړه یې د وابې چې دوه به واچې بیا به دې په ترخ کې ګوته د جامو نیولې او ښځې له بیا راوړئ او خوند به لا ده وکړي چې هلته یې راته بار راوغورځوئ چې دا دې ما له څه راوړل ورشه نور یې راوړه او ګرمي لا بیلی نو د ښځو فطرت کې دا څیزونه پراته دي رونو دا ګوره د هغې زمانې نه دا خبره شروع ده د حضور پاک نه څیزونه غوښتل نو چې خلک شی غواړي نو خامخا اواز پورته شي نو اوازونه پورته و رسول الله مبارک ورته ناست و خندلی و دې کې حضرت عمر رضی الله عنه راغی چې راغی ټولې چپ شو منډې کړې یو خپل کور ته تله او بل خپل کور ته تله او بل خپل کور ته تله دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رشته داره وه نو رسول الله مبارک وخندل نو عمر ورته وی د خدای رسوله خدای دې ټول عمر وخندوه ولې دې وخندل وی دا ټولې راغونډې شوې وې اوازونه یې راوچت کړي او زما نه څیزونه غوښتل خو چې تی ولیدې نو ټولو منډې کړې نو خندا دې پورې راغله یاره د خدای پیغمبره بکار دی د مناسبه دا ده چې ستا نه ویریږي نو ما نه یریږي او تا نه یریږي چې تا نه ویریږي ولې که زه خفه شم پروا نشته خو که ته خفه شوې الله خفه کېږي لیکن د رسول الله مبارک او ټیک ته چې د حضور پاک یو حیبت و ورسره حضور پاک له خدای صبر هم ډېر ورکړی عمر کې خو هغه صبر نو بیا اواز ورکړه ای بیبیانو ته وایي د ځان دشمنانو تاسو خو د ځان دشمنان یې پیغمبر چې خفه کوی نو الله به دنه خفه شي نو ځان به خراب کې ما نه یریږې او د پیغمبر مبارک نه یریږې هغې وله اواز ورکړه وی او تا نه ځکه یریږو انت افظ و اغلظو جبه دې مستغه ده اوړه دې مستغه دی و جبه م رټل کې او پړم او حضور پاک داسې نه دی د هغه جبه م نرمه ده او زړه م نرم دی دا د پیغمبر مبارک مخکې به یې داسې کول ګورې رونو دا یو په پیغمبر نه خفه کېدل دی او د حضور پاک احترام د بیبیانو پړه کې نور مچول دی نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له خدای پاک دا صفتونه ورکړي د حدیثو په کتابونو کې دي ډېر لوی تاریخ یې دی غټ جلدونه خلکو د عمر صاحب په تاریخ لیکلی دي او ما تاسو ته ویلو پوره درته نه ذکر کوم داسې یو څو جلکې درته وایم چې تاسو ته دا معلومه شي چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه دین څونه کار اخیستی د ده په برکت خدای دین څونه خور کړی دی کله چې د مسلمانانو خلیفه شو د حضور پاک د وفات نه پس انصار د مدینې په سقیف بنو ساعده کې یو ځای شوي هغې ځان له مشر مقرره دوی دواړه چا خبر کړل دوی زر ورله چې خدای پاکه دا به څه کېږي چې ورلل بس هغوی لا د مشر تقرري نه وه کړی
خیر هغې کې بیا نورې خبرې ته نه کوم خو دومره ده چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه هلته خلیفه شو او د هغه نه پس بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو ټول ومنه هېڅوک مخالفت کې نه دي پاتې شوی حضرت علی رضی الله عنه هم بیعت کړی ټولو مسلمانانو بیعت او ابوبکر صدیق ته چا ویلي وی ته خو عمر خلیفه کې بادشاه کې وګوره ډېر سخت دی مطلب دا چې دی خو به دا ټوله دنیا دا د خلکو برباد بکي دا خلک په لږه خبره غصه کېږي ابوبکر صدیق ورته وفرمایل وی تاسو ته پته نشته د بادشاه ډېر لوی بوج دی چې دا بار یې په سر را پرېوت دی به پخپله نرم شي همغسې وشو ډېره نرمي پکې پیدا شو او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده او دا به وي وی که چېرته یو سپی د فرات دریا په غاړه د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس الله د عمر نه کوي نو سپی ولې د تندې مري دریاب شته اوبه دې تیوس کې کل یعنې اوبه شته او بیا هم د تندې مړ شو په کار دا دي چې د مسلمانانو بادشاه دا د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي انسانان خلاصه کې خو چې د ځناورو او د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي چې د په بادشاه کې ځناور هم د لوږې مړ نه شي انسان خلاصه کې زمارونو دا مونږ چې د خلکو ته وایو چې د خدای دپاره وکړئ د الله دین ته متوجه شئ او نیکان دیندار ځان له مشران کې د هغې وجه سره په زړه کې به یې د خدای یری که دوه کاره غلطه کوي نو اتاتیا خو به ټیکو کي که نه که لس غلط کوي نو لس کم سل خو به ټیکو کي که نه ورشه وګورئ نن د لوږې د لاسه میندې او پلاران خودکشي کوي په هغه دروازو کې دا قبضې نه وې قبضې وروستو راغلی دي هغې کې به چوړو یو لرګی به بر او یو به لاندې نو په دې دروازه کې به یو امرې یو شی و به بره یو ځای کې تاوېده او لاندې به تاوېده دا قصې پسې کم ځای وې دا اوس دې کمې نخرې دي دا دومره جامې نه وې د زنانو به د چیټ جوړه وه د چیټ به یې ورته وې او د سړو به د پاپلین کمیس او د سان به پرتوګ و چې واده به و نو د یو جوړه جامه به یې وه د غریبه اب هم پرتوګ یو شان او کمیس په بل شان چې ډېر مالدار به د بوسکي کمیس پې او د سان به پرتوګ د ښځو به د چیټ جامې وې دا جامې وې دا اوس چې کمې دي نو مالداري ډېره شوه خلک بېشکه مالدار شو لنټري کورونه جوړ شو په ټول کلي کې به یو موټر دوه موټرې زمونږ په ټول کلي کې دوه درې موټرې وې اوس خدای پاک په کور کې که درې روڼې درې موټرې وله خدای ورکړی موټر سیکلې خدای ورکړی هر چال ښه خبره ده د خدای نعمتونه دی الله دې هر چاله ورکړي حج له چې به خلک راتلل دوه څلور کسه به راتلل په خدای چې په دې سړک به ورته خلکو سیرې اچولې او دروازې به خلکو جوړې کړې وې اوس عمرول هم خلک ډېر دي او شکر دی حجونو هم خلک ډېر دي نو مالداري ډېره ده لیکن وروڼو یو ټکې پکې واورئ غربت هم بیا ډېر دی داسې خلک هم شته چې د هغې غریبانانو د روزۍ درک نه لګي د وړو بوجۍ ته محتاج دی په ډېرانونو په خدای مې دې قسمي په ډېرانونو خلک زړې ټوکړې راغونډوي او کاغذونه راغونډوي او خرڅوي دا د بدر ودې راغونډوي ډېران له خو چې څوک ورشي نو سپېمې پټوي او نن په ډېرانونو ماشومان بچې ګرځي واړه ماشومان ګلان ماشومان هلکان او جینکې او بوډاګان او د ډېران نه هډوکې راغونډوي خرڅوي زړې ټوکړې راغونځوي او اخبار ما دا بچې څه کوې په دې وایي کاک باباجي دا خرڅو بوډا سړی و ډېر زیات داسې غریب رپېده داسې لاسونه رپېدل او په ډېران لګي او د هغې نه یې شیدونه راغونډول دلته راشه باباجي دا څه کوې وی دا راغونډومه یو زړه بوجۍ وه د سیمټو په هغې کې اچول په دې څه کې وی دا راغونډوم دا خرڅومه ولې بابا څه مزدورۍ وی پاپړې خرڅوم خو څوک نه علي ښځه د ماشومان بچي دي هغې له دا انتظام روان ډېران باندې خو زما دا خیال دی چې داس غریب خو سوال هم کولی شي سوال نه کوي دا غیرتي دی یعنې راشئ نن هلکان او جینکۍ په بازارونو کې ګرځي او سوال کوي مالدار خلک دي مالدار او د پیسې د ډېروالي دپاره نن په کوڅو کې ګرځي او سوالونه کوي او دا په ډېران ګرځي ماشومان او د ډېران نه راغونډول کوي دا غیرتي دي سوالونه نه کوي خو دا نار دی غریب دا د بچي نار دی دا د واړه نار
ډېر خلک موږ له راشي یاره جي چې ته کور بني چې موږ پکې او دغه شو کورونه نشته که نه ولې یاره یو ځای کې دیره یو د کرۍ وسم نه کېږي اوس وباسي چې یو ځای شابه دی مالدار تر شو خو مضبوط شو غریب برباد شو ټیکسونه ستاسو دي په بجلو کې او په ګیسونو کې هم ستاسو خولي دي او ستاسو وینې زوي دي او دا مالداران یې خوري دا خلک یې خوري لګیا دي حرام خوري شروع ده ګنډکپي شروع ده 2 نمبر مال خرڅېږي سوچه پی به چېته پیدا نه کړي هېڅ پروا نشته اندېر نګري ده د پیسو دپاره قتلونه شروع دي اجرت باندې وجل شروع دي ډاکې شروع دي د خلکو د جیبونو نه غلا شروع ده د خلکو د دوکانونو نه غلا شروع ده اندېر نګري ولې انصاف نشته یو راوله یو او د 400 په دې چوک کې د یو غل نه لاس پرې کا که تا په عمر کې دلته غله ولیده راشه زما دا مخ تور کا یو قاتل رونیسه او پېښور دی جناب پارک سره یا دا پخوا چې به ورته پیردپوس ځه دا چرګانو پخوا باچا خان چوک او یا دا څه شی دی د سورې پل دقلته رونیسه دې بالۍ سر ته وخېږه او سر ته پرې کا که چا مړی وکړه راشه زما دا مخ تور کا سزا نشته پولیس غریبانان یې ونیسي هغې خواران ونیسي پولیس ته په دې کې هېڅ ګناه نشته زه خو پولیس ته په دې کې ګناه نه کوم پولیس یې ونیسي د ځان د پاسه ورټوپ کړي غریبانان او سړی ګیر کړي عدالت یې ورپېښ کړي ځه بری شوې د 10 قاتل هم پرېږدي او د 5 قاتل هم پرېږدي پولیس وایي زما کار سره چې دې نیسمه سبا راته برې تاوی د تاڼۍ مخې ته ماته ګرځي ولې ونیسم رنګې هاتو گرفتار شي رنګې هات اقرار هم وکړي عدالت ته ځه بس بری عدالت ته ځه او بری هلته یې پرېږد که وړومبی عدالت وله سزا ورکړي دویم یې پرېږدي که دویم سزا ورکړي دریم یې بری کړي انصاف نشته غټه خبره ده د ګرفت شته پولیس یې نیسي انصاف بره نشته هغې په ځان لوبې وکړي غریبانان په کور ورتلل او هغې زنانه پولیس هم بوځي او ونیسي خو چې هلته عدالت ته بوځي ځه ما برې کړې تاړو څه کړي نه دي هلکه دا سړی چا مړ کړ ده چې نه دي کړي دا معلومات وکړه جج صاحب که نامړ چا کړ زه ده نه دي کړي مړ چا کړ مړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وایي که په یو مړي کې د صنعا ښار ټول شریک شي په زرګونو خلک صنعا ښار کې دي او دا ټول د یو سړي په مرګ کې شریک شي وایي دا ټول به دوړه کوم حضرت عمر فاروق زمانه کې د شوی وی داسې کنه حضور پاک فرمایلی وي داسې وخت به راشي چې د کوفې نه به یوه ښځه را روانه یوه ښځه او مدینې ته به راځي او یمن ته به ځي هېڅ یره به پې نه صرف په دې به یریږي چې شرمخ حمله ونه کړي او باقي د انسان یره به نه صحابه وایي مونږ ولیدله دقسې یو ښځه را روانه وه دا په سوونو زرګونو کیلومیټره مزل یې کو ما سوا د الله نه او د شرمخ نه د هېچ چا نه یرېده امن راغی سکون راغی اطمینان را نشته امن د خدای نظام نشته د الله قانون نشته قرآن باندې عمل نشته نقصان ټول د انصاف په دغه ځای کې دی تا ما بری که هلکه دا څلور چې وجیلې دي نه ده نه دي کړی ښه ده نه دي کړی نو چا کړي بل سړی پیدا کړه دا ستا ذمواري ده 10 کاله به کیس چلېږي نن تاریخ دی او سبا تاریخ دی او شل چې د خلکو د سترګو نه دا شی وځي او د خلکو د سترګو نه دا خبره یېره شي دله نه ختم بری شو ځه او بیا چې بری شي خلک مبارکۍ راولې مبارک ولې څلور یې وجلې دي که هغه لمزم د لمزم چې کوم وجلی شوی دی هغه لمزم هغه سره هم زما همدردي ده او چې چا وجل کړي دی هغه لمزم تا سره هم زما همدردي ده دا زما کار موږ تاسو دا کوو بنیاد دا دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د مدینې په کوڅو کې ګرځېده شکر ستا بادشاه حکمران هر څوک کې دی خو دې ګرځي که نه معلومات دی وای دي که نه کوڅو کې به ګرځېده او معلومات به یې داسې ګرځېده خلک به یې کتل یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده لاړ یو صحرا ته ووت غلام ورسره دی
صحرا کې ګوري یو زنانه ده او ماشومان دي هغه ورسره جاړي راځه که نه هغه غلام توی بچې دا زنانه دلته جاړي چې ورغه نیمه شپه ده خیمه لګېدلې ده هغه زنانه ته وي دا ماشومان ولې جاړي وایي دا وږي دي او زنانه کټوې دېشکې کټوې باندې کړې ده هغه زمانه یې کټوې وي نو وایي دا خوراک وله زر ورکه که نه وایي دې کې خو څه نشته نو دا دې ولې باندې کړې ده په اور باندې وایي دې کې کاڼي ماڼي پراته دي وایي دا ماشومان پې غلومه د دوی سوچ دا دی چې راله څه پخی نو که دا جړی غلی شو چې ته خوب وله ورغې هغې نه پېژن چې دا عمر فاروق دی ورته وي امیر المؤمنین له ولې نه راځې بادشاه له چې دې بچو له د غم وکړي دا ماشومان دې د لوږې مري او ته ولې تش اوبو کې سمسی وی خوټکې غولې په دې اوده کې ښځه ورته وایي د قیامت ورځ به یو د عمر ګریوان او زما لاس وی خدای ته به راکاږ وی عمر بس دی ویرېده وجود یې وبوږنېد هغې خو نه پېژنده وی عمر د نه څه خبر دی خبر یې که که نه چې بیا در نه کړي نو بیا شکایت الله ته کوه وی چې عمر ما نه ځان نه خبري بادشاهي ولې کوي زه به یې نه خبرو ما نه به ځان خبري غلام ته وایي شه به راځه هغې ځان سره په مخه کو بیت المال ته لاړ یو غټه بوجۍ ډکه کړه سامان او غلام ته یې راپشی که او ورته وایي نه امیر المؤمنین زه ستا نوکر غلام یم دا به توړې که زه به وړم ما ته یې راپشا کوې نه د قیامت په ورځ به زما بور باج توړې که زه به وړم راپشی کړه غلام یې وایي په خدای بار چې څوک پڼ نه شي وړی هغه نشي بعضې سړي وي غټه بوجۍ وړی شي او بعضې دروند سړي وي هغه پنځه دړی هم نشي وړی بلد ني غلام وایي چې بوجۍ په اوږه کړه بلد خو نو وي دا خپې به یې داسې کږې وږې تلې راتلې یو ویړه بوجۍ هلته وغورځوه او به کې ستا امیر المؤمنین بوجۍ به یوسي دا زمونږ نو امیر المؤمنین دي که نه د مسلمانانو بادشاهي د مونږ لوټونه ورکړي دي او ځای ته هم رسولي دي یو پسې بوجۍ امیر المؤمنین پلان کې شریفه امیرة المؤمنین پلان کې شریفه ښځه هم پکې امیرة المؤمنین سړی هم پکې امیر المؤمنین دی دا ټول گند پکې ما بهر کې زمارونو هغه ځای نه چې یو ویړه ده بوجۍ کټوې ووینځله او په هغې کې هغه سامان وامان واچو او پخی اور نه بلیږي وکې ورکوي غلام وی په خدای چې هغه منظر مې اوس هم یاد دی چې هغه لوګي به د عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وتل لا وتل رالو څارله ښځه راله او دا ښځه ورته دوا وکړه وی بچې عمر کې اهلیت نشته تا دې خدای د هغه په ځای باچا کړي هغه یې نه پېژنې چې همدا عمر دی هغه کې نشته تا کې اهلیت دی ته د غریب تپوس کې خدای پاک تا د هغه په ځای باچا کړي زه ته وی راشه سبا سهار چې ښځه راله مسجد نبوي ته ویې کتل وی دا خو مغه پرونی سړی دی بېګانې هماله خو بوجۍ را په اوږه کړې وراوړې وه ما بچو له خوراک پخ کړی ما له پوکي والی دي لوګي پې تېر شوي دي د ما بچي ماړه کړي دي ښځه ویارېده بچې مه یارې بیت المال له وله تنخوا مقرر کړه بچو له او دې له او عمر ورته وجړل وی ښه دی وایه اوس به د خدای په دربار کې څه وی د عمر ګریوان به نیسې راکاږې به که څه به وی تا خو د عمر ګریوان به راکاږه اوس به د الله دربار کې دا وایم چې نه الله عمر ډېر د انصاف بادشاه په نیمه شپه راغلی دی ما له ډوډۍ پخ کړې ده ما له سامان راوړی دی او زما بچي ماړه کړي زما وروڼو داسې اوس نه شي کېدی چې رښتیا راته وایي او د عمر په شان څوک نه شي کېدی زمانه رو رو دجال ته نږدې کېږي تیارې ته نږدې کېږي د رسول الله مبارک نه لرې کېږي خو هغه خلک و چې د پیغمبر غېږ کې لوی شوي هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نظر پې لګېدلی هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نه بغیر چاپېره ناست و جبریل به اوس هغسې نه شي کېدی صفا خبره ده خو چې یو جلک خو هغسې پکې پیدا شي په لاره باندې یو ځل روانو یو خیمه لګېدلې وه او د هغې خیمې نه زبیرګي راوچتېدل زر ورغې هغه خیمې نه مخکې بار یو سړی ناست و وی دا زبیرګي څوک دي څوک بیمار دي وی نه دا زما ښځه ده او د ماشومانو بیماره ده اولاد یې کېږي
وی څوک ورسره شته وی نه اوهو په منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته وایي هله فلانکې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې چې زنانه کم خوراک کوي زر راواله امیر المؤمنین ولې یو زنانه د غریبه او اولاد یې کېږي څوک ورسره نشته او غریبه مسافره ده په خیمه کې ده هله شابه زنانه یې ځان سره دغه راواغېشتل سامان مامان په منډه یې بوتله وردننه یې کړه خیمې ته هغه وخت کې چې ګرم خوراک زنانه له ورکول پکاري هغه یې پرېښوړه او د حضرت عمر بیبي امیر المؤمنین بیبي هغه عمر چې هغه زمانه کې به شام او روم جړقېده یمن کې چې نوم به دې واغېسته د پښتنو خبره په نوم به یې ماشوم ودکې داسې سړی و بیبي یې راوسته او دایي ده د دایي توب خدمت پې کوي په بیبي د دایي توب خدمت کوي نن زنانه په اسپتال کې مري یو بل سره کونډی راکاږي په خدای که څوک تپوس یې شته د دارو هم نشته سرکاري اسپتال لرې شه مړه سرکاري دیوالونه سرکاري دی نور پکې څه دي خیراتي اسپتال شرمېږم نه چې دا خبرې کوي مالوچ پکې نشته او سرکاري اسپتال ډریپ پکې نشته او سرکاري او خیراتي اسپتال سرنج پکې په بایه راوړو خیراتي اسپتال یقین کوه اورېدلې مې دی زما رونو رحم نشته د مونږ پړونو کې هم خفه کېږې ما مونږ یادو بادشاهان او یادو خو مونږ پړونو کې هم رحم نشته اورېدلې مې دي چې سړی مړ دی دننه په اپریشن تیټر کې لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي باوثوق مې اورېدلې دي سړی مړ دی ښځه مړه ده ډاکټران وایي څه چلو شوی مړ شو وایي صبر وکړه وارث ته یې غږ مه کوه چیټۍ یې ولیکي د پیسو هله شابه سړی دی خطرناک دی دا دارو په منډه را رسوه زنانه دی خطرناکه مړی غریبه زما ښه ده هله شابه دا دارو په منډه را رسوه دارو پې راوړي د بس زرګونو روپو دارو پې راوړي هلته میلاو دی هغه دوکاندار سره دا بیا واپس غله ورکوي خرڅوي یې پې هله زر راوړه شابه مخامخ دوکان نه زر راوړه غریب په منډی چې زما ښځه به جوړ مخکې ښځه مړه پرته په منډی کې زما پلار به جوړ شي پلار یې مړ پروت دی په منډی کې زما زوی به جوړ شي پیسې په زرګونو لګوي او دارو راوړي دارو والا راوړي دی یو خوشحاله شي د کوم دوکان نه پلان کینه هلکه دا به یو څه بیا پیسې به دې راوړ بیا لږ ساعت پس ورته وایي خفه نه شي مونږ خپل وس وکړو خو ستا پلار مړ هلکې د خدای یره نشته قسم په خدای زما رونو چې په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته کېښوده د خدای یره نی که ته ایمان تیر که راشه د ما په دې مخ لاړ وتوکه نه به تیره ایمان لکه د خدای یره پیدا که د قبر یره پیدا که د آخرت یره پیدا که ایمان تیرول آسان کار خو نه دی په ګاونډ کې د ګاونډي د لوږې مرې او ته به ایمان مانه تیرې تمہاری ته دی او ته ابټاباد ته چکرې لګې ته سیلونه کې موټر پسې دوی ملې پلاټ پسې پنځه ملې بنګلې جوړې خوا کې د یتیم د لوږې مري خوا کې د کونډې رونډې درک د ډوډۍ نه لګي زکات هم که ورکې د هغې ګزاره پې کېږي دام در کې نشته زه به ایمان تیروم او زه به جنت فردوس ته ځم او مونږ ورته دواله بیله کوو خدای پلان کې له جنت فردوس ورکې ځه مړه ستا جنت فردوس ټیکهدار راغلی دا عمر فاروق و ښځه یې بوتله دی توپ کوي د هغې ښځې له خدای هلک ورکه بچی یې ورکه هغه ځای نه یې آواز ورکه امیرالمؤمنین مبارک شه ستا د مسافر رور زوی وشو ښځې چې واورېدل وی ښه امیرالمؤمنین دی هغه او ته د هغه ښځې په هغې دومره هیبت راغی چې د ولادت هغه نورې مرحلې مو ته الله اسانې کړې سړی ورته وي امیرالمؤمنین معافي غواړم ما خو نه وې پېژندل دا ښځې زما ده ښځې د دیتوب خدمت وکړه وی دا زما فرض ده نه مې وکړې ما نه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کړو او سبا بیت المال له راشې د دې وظیفه دله مقرر کړه بیت المال کې د ماشوم تنخوا مقرره وه د کونډې تنخوا مقرره وه د یتیم تنخوا مقرره وه د مسکین تنخوا مقرره وه د عام مقرره وه د خاص مقرره د دواړو جهانو د مبارک سردار دعا یو ځل نه څو ځله حضور پاک فرمایلی دي ابو بکر فی الجنه جنت ته به ځي ابوبکر عمر فی الجنه جنت کې وی عثمان فی الجنه جنت کې وی علی فی الجنه جنت کې وی طلحة فی الجنه جنت ته به ځي زبیر بن العوام
فی الجنه دا یو ځل نه څو ځله او د شهادت پیشنګویي مولا ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه احد په غر ولاړ دی او دې غر داسې جړق وکړه زلزلې وواله رسول الله مبارک وله خپره وغورځوله راوبروله وی اسکن احد غلی شه تا ته پته شته چې څوک در باندې ولاړ دي انما علیک نبی یو پیغمبر دی و صدیق ابو بکر و شهیدان دو جمدي شهیدان یو عمر او یو عثمان رضی الله عنهم او د ټولو نه خشته خبره ما بلو طالبانو ته وکړو تاسو ته هم کوم یو ځل دقسې جومات کې صحابه ناستو او حضور پاک در دننه شو ښي طرف ته ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه په دې ښي لاس یې ابوبکر ولید په دې ګس لاس باندې عمر ونیو دقسې او د خلکو ته مخامخ شو وی هکذا نبعث یوم القیامه وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو دغسې پاس د مارونو ډېر لوی خدمت ډېر لږ نه ډېر لوی خدمت داسې خدمت یې وکړه د اسلام او د دین منافقین وو په مدینه کې غلو چا کرت نه شو کولی او جهادونه شروع دي د په زمانه کې شام فتح شو مصر فتح شو عراق او دغه طرفونه کې اکثریت علاقې فتح شوې یمن 22.5 لاکھ مربع میل علاقه دا فتح شو 22.5 لاکھ مربع میل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې څوک به داسې نو چې هغه ته به تکلیف کونډو ته عام اعلان و چې راځئ شبې نوم لیکې بیت المال نه به شی درلې یتیم مسکین غریب دا پکې نشته هر چا ته خپل مال او ظلم پکې نشته یو کس به راشي په چا به ظلم وکړي د عمر فاروق زمانه او ظلم او یو شان انصاف څنګه دی جومات ته د خلکو کورونو نو جومات ته خلکو ناوې وي چې باران به وشو نو ناوې به جومات کې به دی نو منځګزارانو ته به تکلیف و حضرت عمر اعلان وکړ رضی الله عنه ویل که ناوې بل طرف ته واړوئ عام اعلان شابه ناوې مو جومات ته کړي دي او خلک راځي او چې باران یې ټولو خلکو چقړه کېږي او په خلکو اوبه تویږي مهرباني وکړئ دا ناوې بل طرف ته واړوئ او کچه کوټې په اسانه کېدی خلک خو د هغه هیبت و خلکو ناوې بل طرف ته واړوئ اوبې بل خوا واړولې مخې ته یا یو طرف ته بل طرف ته چې را روانو د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره دی هغه ناوه نه واړو نور واړولې وی دا ولې ما خوا ډېر کړی دی چونکې راواخېستی لرګي هر څه چې هغه ناوې پې ووالی ویې غورځو ورګه چې ویې غورځومه پخپله به بل طرف ته واړه چې ویې غورځی خو بیا بدن نه دي دیوال خرابوي حضرت عباس رضی الله عنه ته چوي چې عمر ناوه غورځول تا نه غورځول وی ما د عمر خبره منله د امیرالمؤمنین خبره منل پکار وي خو ما په دې وجه دا ناوه ونه لر نه کړه چې دا مال رسول الله صلی الله علیه په خپلو مبارکو لاسونو لګولی و نو ما یې د حضور پاک د مبارک لاس ناوه نه لګو چې عمر ته چوي وی دا دې څو کړل دا کومه ناوه وه وی ولې وی دا د دواړو جهانو مبارک سردار دا ناوه په خپله لګولې ده اوهو دا مې څه غلطي وکړه لاړ عباس نه معافي وغوښته عباس ما خو ځکه لر کړه چې ما یې زه انصاف وکړم چې قیامت پر ورځ مانه الله دا تپوس نه کي چې هغه ناوه پرېښوده او نورو غریبانانو له یې ناوې لرې کړې بهتر وانه خو اوس به خامخا کې حضرت عمر ورته ټیټ شو عباس یې په دې خپلو اوږو سور کو او اوچت یې کوي چې څنګه حضور پاک لګولې و واپس یې اقسې ولګاو د پیغمبر د مبارک لاس ناوه عمر به یې غورځئ عمر له څه مجال دي چې د پیغمبر مبارک د لاس لګولې شوې ناوه دې غورځوي دا مینه او دا محبت خیر څه واقعات یې نورې مړونه شته بله جمعه کې به درته انشاءالله خبره خلاصه کړم خو نن جمعه راته یو ضروري خبره کوم دا د محرم میاشت او نن اتم د عاشورې د محرم اتمه ورځ ده
سبا نهمه ده او بله لسمه ده. نو په دې میاشت کې یو څو کارونه کول پکار دي. زه به راته هغه ویم چې کوم سنت کاري. حضور پاک د دې میاشت په 10مه ورځ روژه نیولې ده. مکه کې به یې نیوه او چې مدینې ته راغی بیا به یې نیوه، بلکې د محققین محدثین علما وایي چې دا مخکې فرض وه چې د رمضان روژې رالې نو فرضیت یې ختم شو. چې مدینې شریفې ته راغی یهودو به دا روژه نیوله، دا 10مه. وی دا ولې نیسې؟ وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه خلاص کړی او د هغه دشمن یې د هغه په مخ کې هلاک کړی، نو موږ د هغې شکرې د وجې دا روژې نیسو. حضور پاک وفرمایل د موسی په تابعدارۍ ستاسو نه موږ زیات حقدار یو. صحابو ته یې هم دقسې جاري وساتئ، نیسئ دا روژه. نو پیغمبر علیه السلام ټول عمر نیولی صحابه هم، او په آخري کال یې فرمایلي و لئن بقیتو الی قابل لاصومن التاسعه، وایي که آینده کال ته پاتې شم نهمه به هم ورسره نیسه. دې وجې نه زموږ بعضې علماو لیکلي دي چې دا یوازې 10مه اوس دې وخت کې مکروهه ده، ځکه یهودیان سره تشبیه پکې راځي. نو تاسو مهرباني وکړئ دا سبا او بله ورځ که د چا وس کېږي روجې ونیسئ. بلکل رسول الله مبارک دا 10مه نیولې ده او د نهمې ارمان کړی دی، خو آینده له پاتې نه شي. دوره د روژه د سبا او بله ورځ، خالي سبا نهمه ده او اتوار بله ورځ 10مه ده، دا روجې به نیسئ. او د روجې برکت څه دی؟ رسول الله مبارک فرمایي وی د یو کال ګناهونه پې الله معاف کوي. پای سندونه کمزوري، لکه مطلب دا چې وکئ پې عمل. تاسو اوس عوام یې زم نشم پېولی، په خپلو بچو باندې فراخه روزي ورکئ. د اتوار ورځ راځي 10مه، فراخه روزي ورکئ. فراخه روزي دا مطلب دی چې ډوډۍ موله ډېره ورکړه، ترکاري هم ډېره ورکړه، ښکلې هم موله ورکړه، میوې هم پې وخوره، الله به دله رزق فراخوي. دا 2 څیزونه دي د دې چې دې کې به که خیري څه ورته ویلې کېږي، دا به کوی که خیري انشاءالله. دې باندې عمل وکړئ. ښه تاسو ته ما ته پته ده، تاسو هسې پروژونه د قربانۍ د غوښو ډک کړي پراته دي. د ډېرو نه بجلو والې ده غوښه، غم یې مه کوه. د ډېرو نه بجلۍ تلې ده او فرج کې غوښه سخا شوې ده او بیا یې غورځول، پیشوګانو هم نه راخوړی، کندې ته یې غورځولی. خو خیر به هر کیف پراخه روزي خپلو بچو له ورکې. او باقي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق دا خبره ورته آینده جمعه کې خلاصه کوم انشاءالله ورځي. دا یو څو کسان وفات شوي دي. یو خو زمونږ د مفتی آباد کورونو ممتاز حاجي صاحب وفات شوی، ډېر ښه سړی و. ممتاز حاجي صاحب حقیقت دا دی ښه سړی و، نیک سړی مو. او ناګهاني وفات هم شو، ناګهاني مرګ دا د مسلمان دپاره رحمت هم وي. ګوره نو هغه ته به دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، ټول وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. او په دیدار آباد کې سبحان الله د هغې مور وفات شوې وه، هم غریبه ده، یو څو ورځې بیماري وکړه وفات شوه. هغې له به هم دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او د قاسم خیلو د شیرزاده کور والا وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. امید بیا ډېری فضل محمد وفات شوی دی، دا زمونږ د جمعې ملګری و، ما ته پته نه وه. الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د شلګون کورونو احمد جان استاد وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او د مردو د شیراز قاري صاحب مور وفات شوې ده، الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي او د آخرت خوشحالۍ د الله نصیب کړي. باید دوستان دي بیماران دي، زمونږ نورزاده لالا بیمار دی، دقه ستن ته به یې ډډه والې وه، دغې بیمار دی، ناجوړه دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. بعضې نور بیماران دي، دعا وکړئ الله ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي. زمونږ باید دوستان دي د لرې لرې ځای نه پېښور باړۍ یو ځای بل ځای نه راځي، دعا وکړئ چې الله پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. د بعضو روزګار خراب دی، الله دې وله ښه روزګار ورکړي. بعضې ناجوړه دي په کورونو کې هسپتالونو کې، الله روغ صحتونه ورکړي. د چا اولاد نشته الله اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد نشته الله نارینه اولاد ورکړي. الله مونږ د هر قسمه فتنو نه وساتي او د آفتونو نه مو ساتي. په دې